الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. صدق الله العظيم. سوق افتاب شي په اسمان راخې جولې د افتاب راخې جولې په اسمان دی. سوق د نمر په محجاب شي غوړولې د پټکړې لمر په ابر کې پنهان دی. سوق پشپه کې شي محتاب راخې جولې د پشپه کې خې جولې ما تابان دی. سوق یو ساس کې پرېستې شي نه اسمان نه نازل کړي د پمنګ باندې باران دی. سوق شي روح نه نوستلې په یو ماشي ژوند کړي د په روح تمام جهان دی. سوق د خاورو شي او ګل پیدا کولې پیدا کړي د خاورو ګلستان دی. سوق شي رزق رسولې هر بنده ته دا د هر بنده روزي رسان دی. سوق لسنګ شي ګوهر پیدا کولې د سنگ پیدا کړي دور مرجان دی. سوق بنده لره ایمان شي ورکولې د ورکړي هر مومن لره ایمان دی. بس وجود زمکه سر دے لګولې همې زوړن پر رکوع سره اسمان دے. هرونه بقیام ورته ولاړه هر غیای په تسبیح سره زبان دے. مخلوقات حسنه دے پیجندلې لکه د سره چې قدر د خپل ځان دے. مخلوقات حسنه دے پیجندلې لکه د سره چې قدر د خپل ځان دے. د زرګونو صفاتونو راشه ګورا یو صفت کړه ما عبدالرحمن دے. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د کلمې مسلمانانو ورونو زمنګ د درس عنوان دی رد الالحاد. نن زمنګ اولنې درس دی. په دې کې به موږ د الحاد په باره کې تاسو ته مختصر او مناظرانه انداز کې درس کوو. د خصوصیات د درس یو څه تاسو ته بیانوم. موږ به د الحاد تعریف تاسو ته بیانو او د ملحدینو اقسام به تاسو ته بیانو. د الحاد څه ته وایي د ملحدینو کې کم کم اقسام دي لکه مطلق الحاد دی لادریت دی دغه شانته کې فریډم دی او ډیزم دی او دا مختلف اقسام دي. پکې اصول به درته بیانو چې کم زمنګ اصل دی او کم زمنګ بنیاد دی به تاسو ته بیانو ان شاء الله. وا زمنګ علماء کرامو زمنګ مشران او اکابرین امت هغه ذکر کړی دي. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې الانتباهات کې ان شاء الله غنه موږ دا راغستې دي. دغه شانته کې د جدید مغربي تصورات وضاحت به درته موږ هم کوو لکه هیومنزم شو، سوشلیزم شو، سیکولریزم، کمونیزم، ماډرنیزم، پوسټ ماډرنیزم او نور وضاحت به درته کوو ان شاء الله. د ساينس متعلق به تاسو ته موږ هم درس کوو. د لمر په باره کې سپوږمۍ په باره کې زمنګ نظام شمسي ملکی وی چې کومه کهکشا ده زمنګ دې ته ملکی وی ولې وی او دغه شانته کې دا یو اصطلاح به تاسو اورېدلې وی لکه وی د نوري کالیا ده د ورته په اردو کې بل نور الفاظ استعمالي خو موږ په پښتو کې وایو چې د رڼا د نوري کال وضاحت ورته موږ کړی دی چې رڼا په یو سکند کې 1,86,000 میل رفتار سره سفر کوي. نو دا چې کال کې څونه سفر کوي نو دې ته یو نوري کال ویل کېږي. د دې وضاحت کوو. دغه شانته کې په مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب څه شي دي چې موږ مسلمانان یو نو بیا دلته څنګه دا انسان مسلمانان بیا ولې ملحدین کېږي د هغې وضاحت به کوو. او اهم کم بحث چې دی ان شاء الله درس چې دی د ملحدینو اعتراضات او عقلي او نقلي جوابات ما تقریبا او یو نه زیات په خپل کتاب کې د رد الالحاد کې د دې وضاحت کړی او دا موږ لیکلي دی. ان شاء الله نور مه اعتراضي د هغې جوابات هم کوو ان شاء الله. هغه به په دویم ایډیشن کې بیا شاملو. پکې موږ به تاسو ته هم وضاحت کوو په دې درس کې چې تاسو به د ملحدینو سره په کومو اصولو بحث کوئ. یاد ساتئ که مناظرانه انداز کې او بغیر د اصول او آدابو نه تاسو بحث وکړئ نو دې کې به تاسو انخلی نو تاسو به په خپل اصول باندې چلیږئ او چې کله په اصول باندې روان یې نو بیا به تاسو هیڅکله نه خرابېږئ. دی به کوشش کوي تاسو باندې به اعتراض کوي نو تاسو به د اعتراض جواب د اصولو په دایره کې ورکوئ نو تاسو به اټومیټیکلی بچ هستئ. که چېرې تاسو
هغه اعتراض جواب بغیر د اصول ورکه او بغیر د بحث د مباحثه او بغیر د مناظرې د آداب نه ورکه نو تاسو باندې تاسو په وجه اکثر ډیر خلک گمراه شي ځکه د الحاد دا کار چې دی دا ډیر یو مختات انداز سره به دا کار کې او دا به الکه چې تا ته په د باندې عبور حاصل شي اسنه چې دا ملحد پتا باندې اعتراضات وکړي او به تاسو دغه جوابات نه نو بیا به تخپل په شک او شبهه کې پریوزي دا شان تاسو ته موږ د دې خبره هم وضاحت کوو چې د جدید الحاد د قدیم الحاد سره څه فرق دی دا الحاد چې دی دا د پخوا زمانې نه روان دی د نبی علی السلام په زمانه کې هم داو او ان شاء الله موږ په دې کتاب کې درې ډلې ذکر کړې دي او دا غي په اړه کې قرآنی آیاتونه موږ ذکر کړې دي یو معطله وا چې هغه بالکل د الله وجود نه منلو بعضې داسې ډلې پکې وي هغوی خو الله او رسول منلو آخرت نه منلو هغې په مذمت کې آیاتونه نازل شوي بعضې داسې ډله وه چې الله یې منلو آخرت یې منلو خو نبی علیہ السلام نه منلو د هغوی وضاحت هم شوی دی دغه شانته کې د صلح حدیبیه په موقع باندې نبی علیہ السلام یو سار صحابه کرامو ته ویل چې تاسو ته پته ده چې الله او رسول څه فرمایي نبی علیہ السلام ته صحابه ویل چې الله او رسول ښه پوهېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې په دې شپه څوک په ما د چا په ما ایمان زیات شو څوک په ما کافر شو احادیث مبارک ذکر کړی دی چې باران شوی نو الله رب العزت فرمایي چې چا دا ایمان او عقیده وي چې باران د الله رحمت دی د الله د طرفه دی د په ما ایمان راوړو د سیارو نه انکار وکړو دا سیاره برس هغه وخت نه موجود دي او چا چې په سیارو باندې ایمان دی لکه بعضې خلک وایي چې دا باران د دې سیارې د وجې کېږي او د دې سیارې د وجې کېږي نو الله رب العزت فرمایي چې د خو په سیاره او په ستوري باندې ایمان راوړو په ما باندې کفر وکړو هغه حدیث مبارک موږ سره سند خپل کتاب کې ذکر کړی دی نو دا فرق به موږ تاسو ته بیانو چې د جدید الحاد د قدیم الحاد سره فرق څه شی دی او بل فرق به دا وضاحت موږ تاسو ته کوو انشاءالله د کتاب کې موږ کړی هم دی چې د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات کم دي کم وجوهات چې دا جدید الحاد پیدا شو دا فتنه دومره خوره دومره خطرناکه فتنه ده د دې نه چې کله تاسو انشاءالله زه دا درس وکړم او دا کتاب تاسو ته مخې ته راشي ولی نور دغه چې سامره تیر شوي دي فلسفې چې تیرې شوي دي د دې نه مختلفې دي هغه فلسفه او فلسفه به چې راله هغوی به کوشش کوو چې دا ستا دین ختم کړي نو هغه وخت کې به علما کرام راپاڅېدل او هغه مقابله به وکړه بل د هغه څومره فلسفې چې تیرې شوي دي د هغوی صرف محدود ځای پورې هغوی به صرف علماو پورې محدود نور عوام پکې نه مبتلا دي کې خو عوام او خاص پکې مبتلا دي ولې د دې بنیاد په ساينس باندې روان دي او د دې جدید الحاد خطرناک دغه چې کوم نظریه چې دا دین ناکاره کی سو کی دین تا ناکاره کوي دین د لدکار او باسي دین به موجود خو کار به پکې نه طاقت به پکې نه لکه یو خبره پکې دا هم ده ذهن دراله چې نن ته مسلمان په دین به عمل کې خو په تور د مذهب په تور د دین نشي کوي اسلام باندې موږ عمل کوو خو په تور د مذهب په تور د اسلام ته دین نشي نافذ کولی دا د الحاد یو نظریه ده چې ته کوم ځای کې اسلام په تور د دین نافذ کې دوی بتا ختمه او دوی بتا پسې راځي او ستا نو دا هغه دا د الحاد هغه نظریه ده ان شاء الله دې کې به ټول تاسو موږ ان شاء الله د دې مکمل وضاحت وکړو دغه شانته کې د بیگ بینګ په اړه کې به موږ تاسو ته وضاحت کوو چې دا بیگ بینګ مخکې نظریه و چې ماده قدیم ده دا د مخکینی فلسفه چې څونه تیر شوي دي ارسطو دا چې څونه قدیم موږ په اصطلاحات او منطق کې ویلي دي چې د هغوی په نسبت باندې ماده قدیم ده لیکن اوس چې کوم جدید نظریه ده بیگ بینګ چې انفجار عظیم وشو او دماکه وشوله دی ورته د بیگ بینګ نوم هم ځکه اخیستی چې دماکه وشوله ساینسدانان وایي چې 14 اربه کاله مخکې او هغې په وجه باندې ماده پیدا شوه په دې بیگ بینګ باندې موږ څونه اعتراضات کړي د الله په فضل سره اوسه پورې ساینس د دې جواب نشته ورسره دغه شان د روح وجود دوی نه مني موږ په روح موږ دې باندې ساینسي اعتراضات کړي دي چې هغه کوم یو ماده ده او هغه کومه پرزه ده چې د انسان په جسم کې پیدا شي هغه سره ژوند شروع کېږي او هغه کومه پرزه او کومه ماده ده چې هغه په د انسان په جسم کې هغه کار پرېږدي د انسان جسم ختمیږي نو دوی سره دې خبرې جواب نشته ځکه دوی که زړه او دماغ ګڼي نو اول د انسان د مور په خېټه کې انسان چې پیدایش کېږي او د انسان ترتیب برابرېږي پهله زړه پیدا کېږي بیا دماغ وي زړه او دماغ موجود وي د انسان لیکن انسان کې روح نه وي لکه څنګه چې یو ماشین موجود دی او روح یو لیپټاپ کمپیوټر څومره څیزونه چې دی او دا بجلی سره چلیږي پکې دی او تا د بجلی کرنټ نه راغلی دا کار نه کوي دغه شان هغه کم کرنټ دی چې د انسان ته ورشي او هغه سره د جسم شروع شي دا ټولو ته پته ده چې 4 میاشتې وروسته د انسان په جسم کې الله روح واچوي
او روح د الله یو امر دی. الله رب العزت وضاحت کړی قرآن کریم کې، او موږ په دې کتاب کې د دې وضاحت هم کړی. درسونو کې ان شاء الله مه ترازی روح باره کې به درس کو، تاسو ته بیا وضاحت کیږي. نو موږ وایو چې هغه کومه بردره چې د انسان په جسم کې پیدا شي چې د سره د جسم ژوند شروع شي دوی ته، نو دوی سره د دې خبرې جواب نشته، ځکه زړه مخکې پیدا کیږي او دماغ په څلورمه میاشت د انسان په جسم کې چې کوم اعضا پیدا کیږي هغه بغیر د روح دي. لکه ویښته پیدا شو، دغه شان د کې نوکان شو، دا څیزونه نو په ویښتانو کې روح نشته دی. ته یو انسان یو ویښته د خپل کټ کوه د درد نه ملاویږي، ولی د کې روح نشته. نو دا روح موجود دی. نو دی په دې بیگ بینګ باندې په دې ساينس باندې دوی سره چې کوم زمونږ څومره د دې زمونږ څومره دلایل چې دی او زمونږ چې څومره نظریات دي د اسلام په دوی باندې چې دوی اعتراضات کوي، موږ ول دغه اعتراضاتو جواب هم ورکړی دی، الټه په موږ نور اعتراضات کړی دی الله په فضل سره. دغه شانته کې سنت نبوي صلی الله علیه وسلم او جدید ساينس په اړه کې زمونږ مضمون دی چې دا مختصر به ذکر کوو چې دوی سره د سنت نن الحمدلله نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم کاله مخکې کم سنت مبارکه موږ د ذکر کړي، نن ساينس دا غي تحقیق کوي، دا ټول موږ وضاحت کړي دي. نو زمونږ به ان شاء الله درس داسې وي مناظرانه انداز کې به ان شاء الله تاسو ان شاء الله تعالی تاسو به موږ په دې پویو، او بیا به ان شاء الله تاسو ټول په دې ډاډه شئ چې تاسو بهر یو ملحد ته وایي چې راځه را میدان ته شه د علت او د معلول خبرې ډېرې کوي. ان شاء الله په دې علت او معلول کې بدې د منګه داسې اعتراضات کوو ان شاء الله دوی سره به جوابات نه د الله په فضل سره. نو دا یو مختصر د خصوصیات موږ ذکر کړل، اول دغه درسو. نو ان شاء الله سبا نه به د خیره مقدمه شروع کوو، سبا نه به اصول شروع کوو د خیره دویم درس کې. کوشش کوئ دا رد الحاد داسې موضوع ده چې دې کې زمونږ څونه مکاتب فکر دي ټول پکې ساخلی او دا شیر کوئ د الله د رضا لپاره. موږ الحمدلله کوم چې مذهبي طبقه ده نو دوی خو الحمدلله موږ زمونږ عقاید څوک نشي خرابولی، خو کوم چې کالجونو کې یونیورسټیانو کې د هلکان سبقونه وایي نو دوی ډېر په خطره کې دي، او د دوی کوشش پکار دی چې تاسو دا درسونه مخکې شیر کړئ چې هغوی ته هم دا ورسیږي، ځکه دی عقلي اعتراضات کوي او بیا دوی وایي چې وګوره دلته اسلام سره جواب نشته دی. دی عوامو له دوکه ورکي، دی خلاف عقل او ماورای عقل کې فرق نشي کولی. په فیسبوک باندې او ملحد هغه پوسټ کړی و یاره تاسو دلیل نشته دی. ما ورته ویل تاسو دلیل صرف خپل مشاهدې ته وایئ، تاسو خلاف عقل او ماورای عقل کې فرق نشي کولی. ما ته په دې خبرو ځان پوهېږه بیا را میدان ته شه راځه، بس چې هغه خبرې واورېدې بیا د سره مخې ته رانغې. وجه دا د دوی وایي احادیثو کې راځي چې الله رب العزت په جنت کې یو داسې ونه پیدا کړي چې هغه نه به از زر کاله به سفر کوي او زر کاله به تاویږي او دا ونه به دومره غټه ده. یا الله رب العزت به د انسان په جهنم کې به د انسان دا جسم دامره غټ شي چې یو غاښ به د وحود د غر عمر داسې نور احادیثو کې چې څونه راغلي چې د جهنمین وجود به غټېږي چې دوی له درد ملاو شي. نو دوی وایي چې دا خلاف عقل دي. نو موږ وایو دا ماورای عقل دی، خلاف عقل نه دی. یو خلاف عقل وي بل ماورای عقل وي. الله رب العزت چې وړوکی وجود پیدا کولی شي نو غټ نشي پیدا کولی. الله رب العزت چې دنیا کې وړه ونه پیدا کولی شي نو غټه ونه نشي پیدا کولی. نو دوی بیا هغه ماورای عقل ته خلاف عقل وایي. نو دا خبره بیا د دوی غلطه ده. ان شاء الله هغه اصول به تاسو ته موږ ذکر کوو، نو په هغه اصولو به تاسو دوی سره بیا بحث کوئ. کوشش دا کوئ چې دعا غواړئ چې الله رب العزت دا کتاب برابر کړي او دا چاپ کو د خیره وسایل برابر شي را سره، او دا درسونه مخکې شیر کوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.